जी हेलो अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به فرست کلاس یې زه عرفان الدین ازلان شاه او سفیان الدین بای چونکې دې ټایم کې کیمره نیولې ده روان یو هغه مخامخ د غر سر ته خېږو ګرانو کتونکو د ډېر وخت نه زما اراده وه چې انشاءالله تعالی العزیز دې پره غره ته به خېږم خو داسې څه موقع نه برابرېده نن چونکې سفیان الدین بای را سره دی دا لکه سفیانه دا ښي سایډ ورته وښایه دا ګس سایډ ورته وښایه هلو السلام علیکم ویور څنګه ښه صحت مو ښه دی برابرې تر اوسه پورې مې کیمره نیولې وه زه یم کیمرامین د عرفان الدین بای زما مشر ورور دی زما نوم سفیان الدین دی یو څو ورځې نه مونږ پروګرام راخ کړی و چې دې غر ته به خېږو چونکې موقع جوړه نه شوه نن موقع جوړه شوه نو مونږ وی چې یاره د خپل ویور سره دا بره نظاره هم شیر کو او په خپله هم لاړ شو دا غځی لږ لوته کو چوت کو نو دا کیسې مې د ملګری زمونږ خو دومره ښکلي ښکلي ترکونه دي که نه چې څه وایم نو داسې ښکلي ښکلي موسمونه دي پکې والله چې او فلحال خو په نیکه د ملګری شي چې جمع خواصې اثرات یې شروع شوي دي او فلحال ټوله ګرمي ګرمي د ملګري ګرمۍ د ختمېدو نوم نه لي نو څه به ووایو اورې هلکه هسې ګورې والله چې ډېره مزیداره نظاره ده ګورې ښه او چې د انسان د وجود دا دوه سیکلې برابري که نه د سیکلو نه مې څه مراد دی لکه د سیکلو نه مې مراد چې دی که نه د انسان دا شپې دي ګرانو کتونکو زه اوس نیمې ته راورسېدم خو ډېر اونچایۍ ته نه یم راختلی هلکه والله چې نور را پکې دم نشتي خولې خولې یم خولې خولې ازلان نه لږ تپوس وکړه ډېر زیات ستړي شو هغه زمونږ کور دی او ډېر زیات ښکلي ځای ته راختي خبره دا ده چې یو شعر پکې ووایه وایي شعر ازلان وایي ماله شعر نه راځي نو شعر به درته زه ووایم وایه راوختمه ستړی ستړی غر ته راوختمه ستړی ستړی غر ته بره چې راوختمه نو ومې کتل خر ته لارو ډېره زیاته وویله او پوره لار لا پاتې ده او ډېره لار لا پاتې هم ده مونږ ځان لږ دمکو ځان لږ په رسکي کوو که نه خبرې کوو خبرې دا ټایم بالکل بره د اخون بابا د غره په ټاپ باندې ولاړ یم
او ورسره دا ځوانان هم چې کله کوټې دو ځان خپل تصویران ځان وباسي او کله ویډیوګانې کوي او والله چې لکه ډېر زبردست غونته کې ویو دی که نه ډېر زیات ستړی شوی یم ساه مې رامات دی خو د هغې باوجود چونکه د ډېر روز نه مې پروګرام و جره دې غر ته به خېږم نو فاینلي هغه خپلې خبرې له مې عملي شکل ورکو الګه څه پوزیشن دی پوزیشن ښه دی یاره ښه کافي لارې ووهله او مزید وړه کېږي خو د ټایم ډېر زیات هغه دی ټایم کوتاه دی نو مونږ وایو چې یاره واپسۍ کې بیا زمونږ کوزېدل په اسانه کېږي تیاره نه شي که نه ځکه غر دی هېڅ پته نه لګي یاره څه حادثه راشي نو کوشش کوو چې یاره زر ته زره وخېږو او په رڼا کې زر ته زره واپس راکوشو خو که ونه رسېدو چونکې خپل منزل ته ونه رسېدو نو کېدای شي دا سفر بیا سبا یا بل ورځ ته پاتې کړو دا باقی سفر چې کوم دی دا بل ورځ مکمل کړو انشاءالله اځې ګرانو کتونکو د سفیان خبرې د واورېدې دا ډېر غټ وزګار دی اوس سبا چا لیدلی دی نننۍ مړی نننۍ ښخه وه کوشش کوو چې څومره زمونږ نه کېږي به وکړو او که نه کېدو چې په نیکه دې ملګری شه خوړ ته مې لېږلی شه او سور لړم چیچلی شه هلکه داسې حساب کتاب دی که نه او زما نه چې څومره کېږي زه به د سزي پورې لاړ شم ملګرو دا چک کوي له کوټې دا چک کوي وروره یو ډېر مزیدار د کمال ویو دا خو د دې لپاره ټایم لږ پکار دی لږ د وخته راوتل پکار دی او د وخت زم په ریکارډ کې ازلان وعلیکم السلام یاره والله چې مونږ دومره په تادۍ کې راوتي یو که نه نه یو د ځان سره پیپسي راغستی نه یو د ځان سره د خوراک سره اخیستي دي دې پورې چې ځان سره یو د اوبو د څکو بوتل هم نه دی راغستی نو خوله مې ډېره زیاته وچه شوې ده خو بس د دې وروڼو د وینا مطابق د دوی یو ډېر غټ خواهش دی چې هغه پورې ټاپ ته به راوښوي نو د دوی د ارمان به پوره کړو او بیا چونکې موږ ته واپسې کې لاره هم پرته ده نو بیا به واپس ځو د خیره نو ویډیو کې زموږ سره تر اخره پورې اوسئ د خیره ټیک ده انشاءالله فاینلی ویور زمونږ خپل سفر چې دی هغه په دې ځای کې بلکل سټاپ کو وجه دا ده چې لاندې خو په کلي کې د مازدیګر لمونځ هم نه دی شوی خو چونکې بره د غره په سر باندې موږ ته داسې ښکاري لکه نور چې بلکل فنا شوی او دلته تکه توره تیاره ده او موږ ته واپسي تقریبا څه یوه نیمه ګنټه مزل پاتې دی نو د دې نه وړاندې چې بیا موږ د مصنوعي لایټ په مدد سره خپل سفر چې دی نو هغه توی کړو نو ښه خبره دا ده چې موږ په دې رڼا کې ستاسو نه اجازت وغواړو انشاءالله تعالی العزیز بل ځل به چېرته دا خپل سفر چې دی دا ستاسو سره شیر کړو او په هغې کې به انشاءالله موږ خپل کوکینګ کوو او نور داسې اکټیویټي به کوو چې د هغې سره به تاسو مستفید شئ نو د هغه ویډیو پورې فلحال موږ ته اجازت راکوئ ما ته اجازت راکوئ ازلان شاه ته اجازت ورکوئ او سفیان الدین بھائی ته اجازت ورکوئ د الله په